الیکشن وشو خو د الیکشن نه چې د خلکو کمې تمې وې هغه تمې هغه شانتې پوره نه شوې. د الیکشن نه مخکې دا یو سوچ و چې الیکشن چې وشي نو سیاسي استحکام به راشي او سیاسي استحکام چې راشي نو د معاشي کوم مشکلات چې دی وخت کې هر یو کس د هغې نه متاثره دی هغې د حل لپاره به کوششونه شروع شي. خو بدقسمتۍ نه زمونږ کم دفاعي ادارې چې دي هغوی یو لحاظ سره په دې ملک کې صحیح معنو کې جمهوري نظام نه غواړي بلکې که زه دا ووایم چې دا یو صحیح معنو کې سیکیورټي سټیټ جوړ شوی دی نو دا به غلطه خبره نه وي او دا د 47 نه واخله تر اوسه پورې مختلف شکلونه کې د مختلف پالیسو په نتیجه کې دا دې ځای ته را رسېدلی چې نن مکمل یو سیکیورټي سټیټ جوړ شوی دی. نن دا زمونږ بدقسمتي ده چې هغه ادارې چې پکار دی چې زمونږ سرحدات حفاظت یې کولې د دهشتګردۍ خلاف جنگ کې چې دی د هغې لپاره یې څه اقدامات اوچتولې او د هغې لپاره یې یو کردار ادا کولې هغوی په دې کې ملوث دي چې فلاني پارټي به جوړو فلاني پارټي به ماتو په الیکشن باندې به څنګه اثرانداز کیږو د الیکشن نتایج به څنګه بدلو او ورسره که دا مو ووایو چې زما خیال دی چې د معاشي پالیسو باندې ځکه قابض دي چې ورسره خپل کاروبار هم چلی. دا په دنیا کې تحقیق شوی دی چې کوم ځای کې چې دفاعي ادارې په کاروبار کې ملوث شي نو هلته کې هغوی نه خپل کار بیا پاتې شي او هغوی چې دی بیا په ملک باندې او د ملک د معاشي پالیسو باندې قبضه کولو کوشش کوي او هغه چې دی هغه خپل هغه کاروبار له بیا دوام ورکولو طرف ته کوشش کوي. نن که تاسو وګورئ نو د 50 نه زیات کاروبار دوی کوي. پټرول پمپونه د دوی شته بینکونه د دوی شته د سرې فیکټریانې د دوی شته د سیمنټو فیکټرۍ د دوی شته د چینو فیکټرۍ د دوی شته دا بجلی چې کوم نن بحران جوړ دی او چې بار بار ویل کېږي چې آی پی پیز د وجې نه د آی پی پیز سره چې کومې غلطې معاهدې شوي دي د هغې د وجې نه دا نن بجلی ګرانه خلکو ته میلاویږي دغه آی پی پیز هم د دوی موجود دي. دغه شانتې هغه نور هر څه خو پرېږدی اخر کې هغه پلاټونو خرڅولو ته هم راغلي دي او اوس دغه یو د زمینداري ته پاته وه زما خیال هغې کوم اوس چې دا صورتحال شي نو هغه ملک به څنګه ترقي کوي. نن ځکه موږ دا خبره کوو چې نور هم زیات د دې ضرورت دی چې د جمهوریت د بحالۍ لپاره اواز اوچت کړی شي بیا د آئین باندې د عمل درآمد لپاره د اواز اوچت کړی شي او بیا ورسره صوبایي خودمختاري چې هغه د یو وفاق د چلول لپاره ډېره لازمي ده چې د هغې باندې توجه ورکړی شي نو هله به دا ملک د دې مسایلو نه وځي به. که تاسو وکتل ابلرز د آی ایم اف سره بیا معاهده وشوه زموږ حکمرانانو چې دی په هغې باندې هم ډېر لوی دغه یې کړی ډېر فخر سره چې یاره دا لوی موږ معاهده وکړه حالانکې پکار چې په دې باندې زموږ سر چې دی د شرم نه لاندې شوي وي چې یاره د 40 ځل شو که 50 ځل شو چې ورځو او بیا ترې قرضې غواړو موږ په هغې باندې دا خوشحالي کوو چې ډېر لوی کارنامه مو وکړه. بیا په هغې کې دا کم شرایط چې کېښودلی شو هغه مخکې نه کوم دا ټیکسونه چې په خلکو لګېدلي دا
کم طریقې سره چې هر یو کس په خپل ځای باندې د ګرانۍ نه تنګ دی هغه په خپل ځای اوس نوي شرایط چې پکې کېښودلی شو وایي چې یاره دا کم NFC ایوارډ چې دی په دې کې IMF اوس پوهي چې نه دا به زمونږ په مرضۍ باندې د صوبو او د مرکز په منځ کې وسایل تقسیم کېږي بھائی دا خو زمونږ خپل کار دی دا خو زمونږ اندروني مسله ده او هغې لپاره NFC ایوارډ موجود دی او په هغې کې د صوبو یو حصه مقرر شوې ده 18 ترمیم کې د هغې بارې کې ښه واضح خبرې شته نو دې کې د هغوی څه کار دی چې هغوی په دې کې ګوتې وایي او نن دا دغه کوي چې یاره دا به مونږ ګورو چې دا وسایل صوبو ته ولې زیات ملاویږي او مرکز ته ولې کم ملاویږي او بیا دا چې صوبو ته چې کم ملاویږي نو په هغې به مونږ اډټ کوو چې دا صحیح استعمالیږي او که نه نو دا کار خو کم از کم نه د IMF دی او نه د مرکزي حکومت دی زه خو په دې باندې یو خو اول دا دغه کوم چې که دا شی دوی کوي د دې خلاف به روزو او د دې خلاف به ټیک ټاک جدوجہد به کوو دویم سره دا دغه به هم کوو چې که وګورو نو دې وخت کې هر یو کس په خپل ځای پریشانه دی ګراني خپل ځای باندې د میاشت اخر کې چې د بجلی بلونو راتلو وخت شي نو زما خیال دی چې د هغې کرنټ چې دی د بجلی د تار د کرنټ نه زیات تیز دی د ګیس بل چې راشي هم سړی حیران پاتې شي چې دا به کم ځای ته دې سره به څه چل کوو آصف خان خو زما خیال د هغې نور هم دغه دی متاثره دی بیا دغې سره چې کوم د هغې مسلو حل وباسل دي چې خلکو ته څه ریلیف میلو شي په هغې کې چې دې حکومت د هغې طرف ته توجه نه ورکوي په دې شي باندې هر څوک پوهېدي چې بی دا ملک داسې ځای ته اوس ورسېد او د غلطو پالیسو په نتیجه او زیاتره دا پالیسۍ چې دي د همدغې دفاعي ادارو د وجې نه ځکه چې زیاته دغه خو د هغوی پاتې شوې ده په دې ملک باندې د هغې حل دا دی چې بی خپل اخراجات به کمو وفاقي حکومت وایي چې اخراجات کمو خو چې بجټ جوړوي نو 25% پکې اضافه کوي د فوج د بجټ کې خو به ضروري اضافه کوي ځکه چې د هغوی نه بغیر خو دوی دا حکومت کې راتلی نه شو د هغې په خپل ځای باندې دغه بیا دغه شانتې چې کم سیزونو طرف ته خلکو ته ښیي چې یاره دې شي کې کم از کم دغه وکړی نو د خلکو ته ریلیف ملاوېدی شي چې مثال د IPPs دا معاهدې دي نو په هغې کې دوی هغې ته لاس ځکه نشي لګولی چې یا بیا کله پکې چین یادوي او کله پکې نور ملکونه یادوي ولې موږ داسې معاهدې کړي دي ولې داسې کمزورې پوزیشن نه موږ معاهدې کړي نن یو طرف ته که موږ د دغې ادارو چې دی د هغوی پالیسیو باندې تنقید کوو نو بل خواته د ملک دا غټې پارټۍ چې دي دوی هم خپل کردار نه دی ادا کړی دوی د خپل اقتدار لپاره چې دی د دغې خلکو دغه جوړ شوي دي چې هغوی سره خپل دغه جوړ کړی دی او د عوامو مسایلو طرف ته او د ملک مفاداتو ته نه دي کتلی نن چې کاغه پیپلز پارټي ده کاغه PMLN دی او کاغه PTI ده دوی ټول چې دی صرف د دغه اقتدار لپاره دغه د اسلام آباد او د لاهور د اقتدار اخیستل لپاره چې دی هغه یو خپل سلسله دغه کوي او د هغې لپاره فوج سره ملاویږي د هغې لپاره جمهوریت هم قربانوي هغې لپاره هر څه قربانوي خو د عوام چې کوم اصل پکار دی په جمهوریت کې چې د عوامو اصل کردر وي هغې طرف ته توجه نه کوي چې موږ دا وایو چې د یو نوې نیشنل ډایلاګ ضرورت دی چې په هغې کې ټولې پارټۍ کینی اول دا خبره وکړي چې نور د هغې خلکو چې چا د جمهوریت سره کار نشته هغوی په دې باندې نور به اثرانداز کېدو ته نه پرېږدو دویم دا چې د ملکي مفادات او عوامي مفادات په هغې باندې به سمجوته څوک نه کوي
د یو بل خپې چې دي هغه نه راکاږو، تنقید چې دی په پالیسیز به کوو، خو د دغې ځای ته به نه ځو چې دا کم زیاتیات والا سیاست شروع شوی دی. مخالفت برای مخالفت به نه کوو. دا د دې ضرورت دی چې دې باندې مونږ دغه وکړو او بیا دا دغه وکړو چې بهی که آئین کې که لږې ډېرې څه تبدیلۍ راوستلو ضرورت دی چې دا سیسټم صحیح وچلي. لکه اوس دا یو مثال در کومه چې دا هم یو عجیبه خبره ده چې یو صوبه په 3 صوبو باندې حاوي ده. د هغې د وجې نه هر څوک چې دی هغه پنجاب طرف ته ګوري او دا بای ډیزاین یو شی روان دی. عجیبه خبره ده چې 1971 نه مخکې چې دلته کې مشرقي پاکستان موږ سره یو ځای و، نو هغه وخت کې خو د هغوی هغه کم زیات تعداد چې و د هغې کاونټر کول لپاره خو بیا 1 یونټ ته جوړ شي او بی پیرټي خبرې شروع شي چې برابر سیټونه پکار دي. خو چې هغه هغوی د 1971 هغه واقعه وشوه او هغه جدا شو او هغه هم د غلطو پالیسو په نتیجه کې جدا شو، نو بیا هغه شی ختم شو او بیا چې دی بیا دا دغه شو چې نه دا پالیسي ټیک ته چې یاره د کم صوبې چې تعداد زیات دی نو زیات سیټونه به هغوی سره او زیات وسایل هم هغوی ته میلاوېدل پکار دي. دا شی چې دی دا د ملیټري او د بیروکراسي کم چې ګډ جوړ دی دا ختمېدل پکار دي او دې کې د اصلاحاتو ضرورت دی، د معاشي اصلاحات هم ضرورت دی، د کانسټیټیوشنل ریفارمز هم ضرورت دی چې دغه وشي نو هله به دا سلسله مخکې روانېږي. بیا دغه شانتې خاص کر د پښتنو سره چې دا کم زیاتې کېږي. نن تاسو وګورئ تیل زمونږ صوبه پیدا کوي، ګیس زمونږ صوبه پیدا کوي، ارزانه بجلی مونږ پیدا کوو، لوډ شیډینګ ټولو کې زیات زمونږ صوبې کې کېږي. ګیس چې دی د پنجاب کارخانو چلولو لپاره خو استعمالېږي خو دلته کې زمونږ عام خلکو ته نه میلاوېږي. تیل خو اډو سوچ مونږ نه شو کولی چې مونږ به استعمال کړو. نو دا هغه زیاتیات دي چې دې طرف ته دغه پکار دی چې دا کم احساس محرومي ده، دا کم په پښتنو کې چې کومه غصه پیدا کېږي او بیا خاص کر دا کم دهشتګردۍ دا کم سلسله چې روانه ده دغې طرف ته توجه ورکولو ضرورت دی. پرون نابل ورځ په سوات کې چې دا کومه جلسه وشوه زه د هغه خلکو ته خراج تحسین پیش کوم چې ډېره ښه جلسه دغه وکړه او دا یو هلته کې راپاڅېدلو هغوی یو اواز اوچت کو. مونږ هغوی سره د یکجهتۍ اظهار هم کوو او دا وایو چې بی نور دا د حکومت ذمواري ده چې پښتنو له تحفظ ورکړي. که دوی نشي راکولی بیا دې راته وایي چې بیا موږ په خپله راپاڅو او په خپله امن قایم کړو. او دلته کې روزانه د پښتنو وینه تویږي، دې ته نور تیار نه یو. نو انشاءالله دې لپاره به یو کردار ادا کوو به